د نن ولا قواعد نحوه کې درس نمبر 15 کې تذکیر و تانیث د ضمایرو او د مضاف مضاف الیه اضافت ولا قاعدې بخایو. ٹھیک شوه؟ صحیح. د مذکر مؤنث دپاره څه قاعدې دي؟ اوس دا د نن ولا درس کې به مو یایو. مذکر مؤنث ولا پہچان به څنګه کوي؟ ظاهره ده څه مؤنث به ورته پېژندې چې مؤنث دې وپېژنده مذکر بیا خپله پېژندل شي. ځکه چې کوم مؤنث یا مذکر نشي کېدی څوک مذکر بیا مؤنث نشي کېدل. خپل علامات دي او دا خو موږ په ډېرو کتابونو د نحوې کې ویلي دي که نه. څه که چیرې د څلورو علاماتو نه یو علامت پکې موجود وي د تانیث والا نو هغه شي نه فورا یایه چې دا مؤنث دی. صحیح ده؟ که چیرې د سینې به ورته مذکر نه یایه. صحیح شوه؟ او هغه علامې مونږ ویلي دي چې مثلا تا ملفوظه ورکي وي لکه طلحه یا تا مقدره پکې ورکي وي لکه ارزتون ده یا همدا شی ته مثلا څه شی وي الف مکسوره وي الف ممدوده وي. صحیح ده؟ یو داسې شی وي چې مذکر سره وي نه که نه حامل حائز خو د مؤنث سره خاص وي. صحیح ده؟ مؤنث سماعي وي. صحیح ده؟ اوس دلته یایي چې سماعي چې شي ته ویل شي چې اورېدلي شي بس عربي مؤنث یایي. دوې سترګې دا مؤنث شوي. اوس دلته دا شیان ښایي کوم کوم شیان مو سره مؤنث سماعي دي. سړی قاعده ورکړي یاده وساتي دا ډېره ښه وي. ځکه چې قاعدې ته پته درته نه وي که نه ته اوس پوهېږې نه چې یار اوس د زه څه شی وکړمه که نه چې ظرفت منها العیون که نه سترګې وژړېدې دا خو ټیک ده العیون جمع ده خو که یوه سترګه شي بیا به څنګه یې تدمع العین شته که نه حدیث کې ان العین تدمع جنس معنا اخیستلی شي یوه سترګه اخیستل شي که نه ان العین تدمع والقلب یحزن. دا څنګه اوس وګوره تدمع درته یایي که نه یدمع خو نه یایي نو مؤنث ده ځکه سترګه جوړه لري. په بدن کې کوم کوم شیان چې جوړې لري که نه هغه مؤنث شمرلی شي لکه رجل شولو ید شولو سوا د چې شي نه د خد شولو خدین څه دي دا مذکر استعمالیږي حاجبینا وروزې شول یا. صحیح ده؟ دا بس څه دي مذکر یلی شي. ټیک شو؟ د ملکونو او د شهرونو څومره نامې دي دا مؤنث سماعي کې شمارلی شي. ښه ملکونه نامې شو لکه صحیح ده دوزخ جهنم نامې شولې د دوزخ نامې شولې د جهنم یعنی یوه خبره د دې وله نامې مؤنث سماعي دي. صحیح ده؟ د شرابو څومره نومونه څه دي الخمر دي څومره قسمونه دي دا ټول مؤنث سماعي دي. بل وښیه د میره سترګې نامې شولې تمام مؤنث سماعي هم مؤنث پړوي. او بل د تانیث معنوي نه علاوات نه ودرېږه طالق حائز تانیث معنوي نه علاوات حامل دا مؤنث دي. ښه که نه ځکه طالق حائز حامل ښځه وي نر نشي کېدلی. دا صحیح شو دا وشوه. ښه اوس لکه مو سره عین اذن نفس نفس لفظ هم مؤنث دي که نه نفس خو یو وي سړي سره که نه النفس المطمئن النفس ایتو سره ورته خطاب الاماره اللوامه ولا تقرأ ودرېږه ولا تقربو څنګه دی ودرېږه ولا تقربو څه په باره کې ده د دې ځای کې مؤنث له اشاره ورته شوې ده ولا تقربو الصلاة ضمیر د مؤنث له درجې کړی دار لفظ هم مؤنث یلی شي. ښه الدار الکبیرة یلی شي. صحیح ده؟ ټیک شوه؟ هي احسن هي احسن د احسن دا د هي والا ضمیر ته راجع کړی دی. د هي ضمیر چوته غادي راجع دی څه په باره کې ده هي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن الا بالتي طریقې ته اشاره ده که نه طریقې ده هي که نه طریقه مؤنث لفظ ده. صحیح شو. موجزې کې لامل د ښه موجزې کې ګورئ ځینې داسې الفاظ دي مؤنث مذکر یل شي خو سماعي کې بیا راځي لکه سما لفظ مذکر هم یل شي. صحیح شوه؟ صحیح شو. همداسې قدر لفظ شو هانډي څه ده همدا شی ته بیت لفظ شو طریق سبیل شولو سبیل لفظ مؤنث مذکر راځي لسان. صحیح شوه؟ دا د مذکر او مؤنث قاعدې شو. مخکې مو سره دي د ضمیر ولا قاعدې ضمایر څه قاعدې لري
ضمایر خو مونږ هسې ویلي چې خپل قسمونه لري، مرفوع، منصوب، مجرور، بیا متصل، منفصل. څلور پنځه. خو کوم ضمیرونه داسې دي چې هغه مستتر وي. ضمیر مرفوع منفصل خو نه وي که نه، ضمیر مرفوع متصل د مستتر وي. که څه چې ضمیر یې مرفوع وي. صحیح ده. ضمیر یې مرفوع وي او دا په ټولو صیغو کې نه وي ښه که نه، متصل صرف په دوو صیغو کې، یو واحد مذکر غایب صیغه شو، یو واحد مؤنث غایب صیغه شو، دې کې ضمیر پټ وي. ضربه، ضربت، دخل، دخلت، هو، هي، دا ورکې پټ دي. دا په ماضي کې دي. څه کله مو مضارع ته لوټ شو نو یضربو، تضربو، د غایب او د مذکر صیغه څه شوه؟ دوی د دا شوې که نه، یوه دې ورکې مخاطب والا صیغه ور واچوه، تضربو مذکر دپاره صحیح شوه، او بل د دوی متکلم والا ور واچوه، اضربو، نضربو، انت، انا، نحنو، صحیح ده، دا پکې پټ شو. هو، هي، انت، انا، نحنو، دا پکې پټ وي. صحیح شوه. بله خبره دا چې ضمیر مرفوع متصل ترکیب کې څه جوړوو؟ فاعل جوړوو که نه؟ مرفوع متصل. مرفوع متصل. او د ضمیر مرفوع منفصل څه ده؟ دا ته څه جوړول شي؟ فاعله جوړول شي، مبتدایه جوړول شي. کله راشي انا صالحون، بلې قاعدې کې مو ویلي وه، بلکې دا قاعدې کې همداسې نور شی جوړول شي، خو بس مبتدا خیاسي جوړول شي. ضمیر منصوب متصل څه کله راشي؟ دا به څه شی وي؟ منصوب متصل. خو مفعول شولو که نه، مفعول درجه کې ګرځي. او حروف مشبه بالفعل ولا اسم یې هغه څه کې ګرځي؟ حروف مشبه بالفعل ولا اسم هغه یې هغه د مفعول درجه کې ګرځي، خو نور اسم وي که نه، منصوباتو کې ده که نه. انه یا ان زیدن یا ضمیر راغلی. ضمیر مجرور په باره کې مو دا به همیشه متصل وي. ضمیر مجرور متصل ځکه متصل ته منفصل ورکې شته نه، منفصل ورکې نشته. که ته جر نه دا بېله کې بیا اثر نه کوي که نه. حرف جاره دپاره څه پکار دي؟ چې دا اتصال یې راشي، خپل منځ کې ټچ وي. که منفصله کې بیا اثر نشي رسولی. لکه اوس دوه تارونه سره کې نه کې ټچ اثر نشي منتقل کولی، طرف نه کرنټ نه وړي یخ طرف ته. داسې دي خپل اثر دپاره ټچینګ ضروري ده. ښه، ضمیر غایب دپاره خو مرجعه سي ضروري وي که نه؟ صحیح ده که نه؟ ضمیر مخاطب کې خاصیت ته پوهې که نه، کاپي خطابي استعمالیږي. یا که ضمیر استعمالیږي سړی د سره مخامخ خو څه خبره نشته، یا متکلم د زه غږېږم ځان په باره کې دي څه خبره نشته، خبره د ضمیر غایب ده څه د چا ته راجع کېږي. او د کتابونو عبارت څه کله مو یې دي کې د ضمایرو راجع کول لږ مو ته مشکل وي. یا راځي کې برغلي علیها، یا اوس د کوم طرف ته راجع کړو؟ ځکه څه مخته خبره تېره شوې ده، موږ خو پوهېږو نه دې ځای کې مؤنث کوم یې دستو ته علیها راجع کوي، یا علیه ده یا بیهي ده. اوس کافي کې موږ کله عبارت یا ورکې د بیهي د کوم طرف ته راجع کوړ کړي دې خو الکلمه استعمال ده. د څه شي موږ چې د کلمه په معنی د لفظ سره به ګرځو ناکامه نه، ځکه چې بیهي کې ها ضمیر مذکر شو. ټیک شوه. دا مرجع ته نه خامخا غوړ دي د مرجع متعین کوي، څو پر د مرجع صحیح نه که متعینه نه خال ته ایسته صحیح نه پوهېږي. او دا شی ته حدیثونو کې موږ کله چا سره مناظره څه راشي، هلته کې ضمیر تعیین که غلط څه وکړو بیا د خبره غلطېږي. صحیح شوه. اوس دې کې لګیا یم زده که نه څه هغه داسې وو، هماغه بله ورځ بیا دا کار کړی ده. اوس زه لګیا یم د ضد په باره کې، ته شک یې ته خو د خنافضل په باره کې، خنافضل مو سره مراد دا نه، ته ولې مرجع نه یې خبر؟ مرجع نه ځان خبر که چې د مو هغه یې دا چا نه راغږېږو. نو وګوره دې ځای کې پېژندګلوي ضروري ده که نه؟ ځنه خلکو سره جګړه کوي چې ته ولې غږېږي هغه پسې، نو موږ نه یې غږېدلی وروسته ته ځان وال معلوم که څه مو چا پسې غږېږو، کسې مرجع نه که معلومه که نه، ځکه په جګړې واوښتو. نه داسې عربۍ ژبې کې ته ضمیر نشي متعین کول، ته به جګړه رسي ناکامه یعنې قاعده د نظم ده، بس لنډه خبره. ټیک شوه. خدي دپاره غایب بل اوس په د څنګه مو پېژنو؟ خو دا خو به ته هغه نه پېژندې که نه، مخته عبارت ته څه یې پاته ته لاګي هغه ځای کې بیا موږ ته پاته لګي. اوس دا ځای کې ګوره ذلک الکتاب لا ریب فیه، د فیه کې ضمیر شي ته راجع ده، خو الکتاب ته راجع ده، جواته خبره خو دغه جواز شول. اوس د مو څه ویل چې هي احسن که نه؟ اوس د څنګه ادفع چې چا د سره بد سلوک کړی که نه، ادفع ته د هغې وله جواب ورکړه چې سره بالتي هي احسن.
بالتي هي احسن بالطریقه التي هي احسن طریق جواب ته خبره سه بالتي کې خوشای پټ تا کنه صحیح ده ناغه طریقه ده او که بالطریق لفظ وای هغه مونږ چې مذکر مؤنث دواړه شي بس التي ځکه استعمال شي صحیح ده طریقه کنه طریقه دوم مؤنث کنه ها کنه ځکه هي تر استواله ده صحیح ده ځکه ته هي رجی کړه ده دځ کې خبر اوس دا په کې دځ کې هي ویل ته احسانو ویل دا خبره ده چې دا مذکر مؤنث ټول خبره د سپارو نه کوي صحیح شو دځ کې راجی مخته د مرجی لحاظ کو دلته د خبر لحاظ نه کوو صحیح ده خبرو ته مذکر غلی خیر ده ټیک شو خبله قاعده اوس مسره دا د ګوره څه د مضاف څه قاعده د مضاف د لپاره د ضروري د صدا ورمشه اسم فعل حرف مضاف نشي جوړیدل صرف مضاف اسم څه ده دینه ته مضاف جوړول شي فعل نه جوړي تو سوې ضرب تو خالدین دا څنګه خبره شو ضرب تو خالدن بیاي صحیح ده معنی به نه جوړي هم مصدر وته مضاف کول شي خو مصدر خو بیا اسم شو کنه فعل نه وروبوس ټیک ته او نور عربي به خپل یا مضاف نو مخ کې شرغلي مغه مطابق یا که خپل بني مضاف ته دی طرف ته خو مخ ته ګوري به بل شو ته مضاف الیه د خیر د پرو نه کوي نو به دلوندیا جریه ځنه ځکه ډیر مضاف استعمال شي کنه کوم ځکه ډیر مضاف رو شي کنه مخ د پر مضاف الیه جوړو ځون نو ورسه د پر مضاف جوړوا ټیک شو دې به جوړیږي لکه تو سوې کنه بیت خالد ابن سمین بیت خالد ابن سمین اوس وګوره خالد یا مضاف ته ابن یا مضاف ته بیت ها مضاف ته خو بیت دې مضاف ته کنه مرفوع دی بیت مبتدا جوړي خالد مضاف الیه ده خدا ابن د لپاره به دوت شه د مخته ابن سمین د لپاره بیا مضاف جوړي خدا شون ټیک شو نه د اضافه ډیر استعمالي خبره دا یو ستل پکور د سم مضاف بني تنوین نه رسیده هم یا لو کنه تنوین کرسیا مضاف الیه بني برسی مضاف خو خپل بل شو ته مضاف ته او اضاف مطلب د اضافت کنه ست پکې شروالي اختصار روالي لفظ کې شای الک ځانته وګرځي کنه مضاف تو وای بیت خالدن بیت نه وای خالدن وای به درون لاګي کنه صحیح ده او اضافت نه خو دوه مقصد یا به تخصیص کوي کنه تعریف تخصیص یا تخفیف کې تخفیف انداز تنوین او غرزا نون عربي او غرزا لکه رجلا خالدن متدلیتان خالد خبره کړی وي صحیح ده رجلا فی البیر یو کې خالدین صحیح ده رجلا د ویلو رجلان نشي ال کنه تنوین نو غرزدل نون عربي تنوین په بداله کې راځي صحیح شو خبره ته دا کې څه مضاف څنګه چې د تنوین نه خلی د الف لام نه بخلی ځکه چې الف لام خو شابه رسیسه یا مخصص شو یا معرب ګرځیدلې دا خو مؤسس معرب نه د ګرځیدل کنه دا خو دی ورسته شنه تخصیص تعریف وسیله کنه که په خپل باندې دا مخصص او معرب به مولیونی وو به خصوصي اضافت نه کوي کنه ټیک شو ځکه الف لام ورکې نه رسي حق به ځنه ځکه الف لام راغلو به شکو ناغه به پروانه کې یا به د تحسین د پر استعمال وکنه اصل کې لفظ کې کله کله حسنا پیدا کیږي صحیح ده شعر مېر کې لکه کله کله د سی کنه معرفي بن الف لام ضرورت نشه کنه حسن حسین الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه معرفات جوړه کا سره دي دینه سه معرفات نه دا حسن د پر استعمال شو صرف حسن لفظي دي تل شخم بلاغت کی وي په اضافات باندې کچیر رغل په مضاف باندې کنه الف لام دا حسن لفظي د پر رغل یا حسن لفظي د پر رسی یا دوا مضاف استعمال شي مثلا ناغذ کی استعماليږي یا هم دا شی ته یو ځای کې مضاف راغله د خدی باندې تا خبره شروع کړی ده لکه توي سأعاون المؤسسي هذه الاداره دي اداري سکم مؤسسین دي زدا غو مدد کوم اوس دې سأعاون المؤسسي هذه الاداره اعاون زي مدد کوم مؤسسي هذه الاداره يل شي کنه مؤسسي مفعول جوړیږي خو مضاف ته چوته هذه ته صحیح ده خو د سکل شي المؤسسي هذه الاداره دي اداري مؤسسین اردو کې مضاف شو کنه اس ادارې کې مضاف د پر استعمالي ټیک شو الف لام ور باندې راغلي همدا شته کچې ته کې دیو مضاف ولیدلو صرف مضاف خدا سي مضاف کنه چې ضمیر طرف ته اضافت شو او ضمیر لفظ طرف ته راځي شو صحیح ده ټیک شو ضمیر طرف ته اضافت شي او د ضمیری
یعنی یو مضاف ته کنه ته ورکې څه ولیدلو الف لام درکې ولیدلو الف لام درکې ولیدلو د دوی ولیدلو دې کې ستوه کتلو دا مضاف وکنه یو اسم ته هغه کې ضمیر ورکې لکه توس انتم المدرکو قیمته تاسو به دې قیمت وموندئ اوس انتم المدرکو انتم مبتدا شو کنه المدرکو قیمته المدرکو مضاف ته کنه قیمت طرف ته صحیح ده د سیا جوړول شي بدلیدو انتم المدرکو قیمته او دې کې به ته یې کنه سیر د الف لام د پکې ویل داخل کړه دوره خو تا پیږي کنه س المدرکون نه د نون خپل غرزواله دې مطلب دا چې د نون لکه نه اضافت نه غرزه د الف لام سه حسن د پاره استعمال د څه پاتې ٹھیک شو صحیح شو انده شته کچې ته کې یو مضاف کنه تور کې الف لام وکتلو خو د مضاف تسنیه جمع مذکر سالم صيغه وکنه بیا کدی کې څه استعمال شولو الف لام ورکې رولو خیر د استعمالي ورکې ښه هغه څنګه راوړل شي لکه مثال ته وایي کنه څه انتما نون یو غرزول القاتلا حبیب تاسو دوا دی حبیب قتل کوونکی یو القاتلا حبیب نو ناسیا غرزیدل ده جواب ته پاته لاګي یا القاتلو یا دي دو څه تسنیه جمع جوړ شي زمو ذکر خادو سې د اضافت ته چی ولا کول شي کوم شای اضافت کای ته او صحیح نه اضافت د شي کوا علاقه ست پکې تخصیص غواړي یا پکې تخفیف غواړي او علم مسرت شد اعرف المعارف تا کنه علم اعرف المعارف تا چې اعرف المعارف لکه اوس څنګه جمله کې ته تخفیف کوي جمله کې تخفیف یا تنوین غرزای کنه دا شو کنه دا تخفیف شي یا عربي به غرزای نونی تسنیه جامده خو شو توز د سیای کنه سیاده زید مبسوطتان یزید لسونو کولو دي سخی سړای دا یاداد ویلو کده سید سیادان ل زید نو زر چشتوګ د یادان ل زید مبسوطتان ټیک شو نو علم اضافت نه کیږي ځکه د خپل بنی معرب ته معرفه ده او ندی بن الف لام د خلول ذرات شته ستو سیس الزید سیدا هاکه به ډیر زیدون یا به زون ته خبره به دو زون سره پیږي کنه څه زید په ځکه یلی ټیک شو علم صحیح بل څه قاعده ده سم مضاف الیه څه د مضاف بنی نه مخکی کوي صحیح ده کنه ځکه سم مضاف الیه ته د جر چوګر کې مضاف ور کوي کنه به حرف جر ور کوي ستونه مخکی کې مضاف الیه به د څنګه چال شولو لی زید اند ته څه زید نه لی دا څنګه طریقه شو یا غلام زید ته څه غلا زید غلام د څه نه جوړیږي کنه صحیح ده جوړ مګه سا بس به صحیح نشو اوس بل خبره ګورې دای څه د کله مضاف نه تا حذف کول شي د تا مدوره سی ګول تا لکه تو وای څه اقام الصلاه اقامت الصلاه اصل کې کنه اقامت جوړیږي مصدر کا اقام جوړیږي شتو کنه اقام الصلاه موږ کې مولو ایت الزکات اقامت الصلاه اصل کې وګوره تا د غرزوله صحیح ده قد قامت دو فعل فاعل ده کنه انا څه کچې ته مثال روغلو کنه حي على الفلاح مثال وای کنه مقاومت رجلين د دوه کسونو مقابله مقاوم الرجلين د سیالش مصدر ده کنه ورزول شنو ټیک شو ها نورې څه قاعده دا دی ګوره کوم ځکه قول سره شي قال 79 څوار لصيغه دي ماضي او دي مضارع کنه یقولان یقولون قالت قالو د سیا اور بس قلنا کوم ځکه دا شی ته استعمال شو دینه مدرسه کوم جمله استعمالي غته مو چی نه مقوله نه مقوله چی شوی مقوله د قول مفعول به وی کنه ځکه څه قال یقول خو به شی جوړ شي فاعل به جوړ شي فعل د نور جمله مفعول شي بیا نور مخته شی جوړیږي خپل کوری ده هدي یو څنګه خبره لري بس دا انده قاعده شو کنه چې مقوله چې تکرو شه مفعول ځکه مفعول په وزن جوړه ده صحیح ده تو سویل قال الله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس کې مثالات لدلوك الشمس شده مفعول شول ټوله جمله اگر چې اقم الصلاه زون د خپل فعل فاعل جوړیږي ټوله غونډه کې بیا قال الله تعالی د پر څه شول مقوله مفعول شول یعنی مقوله مفعول شو کنه ترکیب کې صحیح ده د ترکیب کې مفعول جوړیږي صحیح شول
دوی څه د یا مجرور څه د څه د متکلم د پر استعمال شي کنه یا ضمیر متکلم یا لکه لی دا کنه لی لیا دی کې ته دا کول شي چې کله کله اندا یا حذف کول شي لکه ته کنه څه ولی دین ما د پر خپل دین دی ولکم دینکم تاسو خپل دین دی توس د سی چې ولی دین ولی کیا دا کنه د ذکر واست چې کول شي یا حذف کول شي یا حذف کول شي ولی حذف کول شي وجه یا د ذکر خو ما حذف کو به خپاته نه لګي به خو ولی جوړیږي ډاره کنه او کې دا شي سو ولی کې ته د چوګي سو ولی دین ولی دین خو معنا دا شو کنه سو واو د حرف راغللو عطف جوړی دی شي لچش د پر استعماليږي امر صيغه د جوړه کې په وزن شو لقي دا خو به معنا غلطي کنه نو ولی کې ما کو حکم ځکه ست تشبیه نه پیدا کیږي نه التباس به کو ولی دین ما د پر خپل دین د څه معنا شو ولی دینی ما د پر خپل دین کنه دین حکم کې څنګه مضاف ته چی شي درابطه کاف ضمیر ته بالکل د ذکر بیا ضمیر ته مضاف کوي کنه دین لفظ سید سره خبره کې پیغمبر کنه چې تاسو خپل دین زما خپل دین چې عنایت کوي و دې کې دیني دا کنه ته د سر شي ولی دین نیچه به صرف کسره ور کې دی معنا د زیا حذف ته ځکه الکسره تدل علی الیا ټیک شو کبه ته غوړی کنه چې شوا کې د کومه یاد متکلم د دی بنه فتحه یل غوړ نه فتحه په هم یل شي لکه ولی دا کنه د سیال شي ولی دین غلط ته ویلی غلط نه دا غلط نه دا غلط کنه لی خو یل شي کنه لی لا نه نشي لکه څه ولی دین خو ته د سیال شي فتحه ور بنه شي ولی دین لیا ودل د لیا بنه فتحه ولا مبني بر فتحه کو نسیات کول شي ولی پرونه کوي ټیک شو یا متکلم کې دا خبره ټیک شو صرف ولی ل شي زکه د کسره د زیر څه وړل شایز دا کسره په یا باندې دلالت کوي خو دې ځکه د سینا شي کول به د امر صيغه شکل جوړیږي ځکه بزون بچ کوي ولی صحیح ده کنه خو د ولی غیر شي ولا یلی چی شي دل شي ولا یلی منه دوستانه کول د شی بنی ولایت سره کته سو ولی دینی زما دین سره ولایت کا د ځکه خو ته دا خبر نه کې د ځکه ځون په باره کې لګي کدو امر ور کوي ځکه التباس نه مو شي کو ځون بچ کو ټیک شو